دا تاریخ مذکور تصوراتو ته شامل ده ځکه تصوراتو پر نقیض نشته. علم کې دا معتبر و چې صفت توجب تمیز لا يحتمل النقیض په یو تفصیل سره چې کوم ویلو تصورات په کې داخل کړي ځکه ویل چې تصوراتو نقیض نشته. په بیا حواله ورکړه علامه زعم دا زعم د متکلمینو د چې تصوراتو پر نقیض نشته. نو دې کې متکلمینو ذوق ته اشاره وکړه چې دو قول ضعیف ته چې دو وایي چې تصوراتو پر نقیض نشته. اصل کې متکلمین د تناقض دا تفسیر کوي چې تناقض ته وایي عدم اجتماع د مفهومینو د په شی واحد او عدم ارتفاع د شیئین د شی واحد. دغه ترجمه دا تناقض قضایا او تراجه ده ځکه اجتماع د مفهومینو په شی واحد د دې تقاضا کوي چې دوه محموله د ثابت دي مخالف یوه مبتدا ده لکه زید قائم زید ليس بقائم یا د دوړو نه مرتفع دي ایجاب د مرتفع او سلب د مرتفع. شک نشته چې دغه ترجمه چې عدم اجتماع د مفهومینو په شی واحد یا عدم ارتفاع د مفهومینو د شی واحد نه دا د قضایا او تناقض ده ځکه شی ثالث باندې صدق دا په قضیه کې وي یا شی ثالث نه ارتفاع چې محمول و نه پکې دا په قضیه کې وي. دا معنا د تناقض په تصوراتو کې نشته ځکه تصورات مفردات دي هغه کې صدق په دریم نه معتبر بلکې جان ته لحاظ لذاتی ملحوظي که متصوری خو جان ته لحاظي جان ته مستقل ملحوظ لکه زید تصور امر تصور قائمون تصور مسجد تصور یا کم از کم مرکب ناقص تصور صدق په دریم نه دا چې تصور په خپل علم جوړه اجان ته یو تصور ده یو حالت ادراکی ده یا یو صورت تکل قیام چونکه صدق نشته په دریم باندې نو دغه معنا د تناقض تصوراتو کې نه ده پراته چې نه ده پراته ځکه ویل چې ولی تصورات دا تعریف تصوراتو ته شامل ده بنان علی ان لا نقائض لها ځکه تصوراتو نقائض نشته ځکه تصوراتو متصوراتو کې صدق په دریم نه صدق په دریم باندې د دوو شیان دا په قضیه کې وي یا دا تناقض مختص قضایا سره لیکن علامه رکبو په دې تور چې اشاره زوف ته علامه زعم دا تو خیال ده ان اصل حقیقت دا څنګه ده اصل حقیقت دا چې تصورات پر نقیض ده مفردات پر نقیض ده قضایا پر نقیض ده ولی ځکه وجه دا چې منطقيان وایي چې نقیض کل شی رفع نقیض شي هو رفع دي شي ته وایي بیا رفع فی نفسه وی یو شی مرتفع کی اکا رفع عن غیره وی بل چا نه روچت کی دریم نه روچت کی بزاده زید ليس بقائم دا قائمون زید نه روچت رفع عن غیره ده اکل رفع فی نفسه لکلا انسان دا رفع دی انسان فی نفسه ده دریم نه نه روچت کړي نو رفع کله فی نفسه کله رفع عن غیره وی نو نقیض معنا تناقض معنا هم ده مفردات ته ورځي قضایا او ته ورځي په قضایاو کې نقیض معنا دا چې رفع عن غیره ده او په تصورات او مفرداتو کې نقیض معنا دا رفع فی نفسه یا د تصورات پر نقیض ده دا متکلمینو چې کومه کیسه کړې ده نه ده ټیک بل وجدا ده چې تصورات پر نقیض نسی راي لکه دوه متکلمین چې وی علامه زعم کې بیا به هر تصور علم سي والطالبات هر تصور به ولې علم سي ځکه چې توای چې تصورات نقیض نشته بیا چې تصورات نقیض نشته نو هر تصور به علم سي یعنی مطابق للواقع به ولې نقیض استانه والطالبات هر تصور خو علم نه ده یعنی نه ده مطابق للواقع کما اذا راينا حجرا من بعيد لکه موږ لري کانه وینو یا کجوره وینو دا څه ډډي بیا موږ ځین ترای صورت انسانین نو تصور صورت انسان ده او متصور هغه کجوره ډډ ده یا کانه ده تصور غیر مطابق للواقع ده
نو علم نه ده ځکه علم چې مطابقت شرط معلوم سره دا علم نشته اوس چې ته وایي چې تصورات پر نقیض نشته لکه شرع وایي دا مذهب متکلمین وایي چې تصورات پر نقیض نشته چې نقیض نه وي خو هر تصور مطابق ده ځکه چې دا دم اتباع خو نقیض لودي هر تصور مطابق هر تصور علم سره وتالي باطل موږ ډېر ولی تصور کو غیر مطابق علم نه لکه کانه یې نه ځین ته صورت انساني راځي یو دومره وجدا ده چې که تصورات پر نقیض نه وي بیا به نقیض متساویان نه لکه اوس راځي مفهوم کې منطقيان وایي نقیض المتساویان متساویان نه مراد مفردات دي دو مفردات چې یو بل سره مساوي وي مساوي دا معنی چې هر یو د بل په هر فرد صادق دي لکه انسان ناطق کې مساوات ته دو مفردات دي مساوات ته په دې معنی چې هر یو د بل په ټولو افرادو صادق دي افراد دی او افراد دی بل دي انسان افراد باندې ناطق صادق دي ناطق په افراد انسان صادق دي اځو ویل دي چې نقیضان متساویان دي نقیض د انسان لا انسان نقیض د ناطق لا ناطق دوه کې مساوات ده چې په چا لا انسان صادقي په ولا ناطق صادقي چې په چا لا ناطق صادقي په ولا انسان صادقي اوس په دا قاعده خراب ده ولې چې نقیض د متساویان دا ولا خراب دي لکه ته وایې چې تصورات نقیض نشته تصورات نه مراد مفردات دي که تصوري که متصور بیا خو انسان ناطق مفردات دا تصورات دي تصورات معنا متصورات یعنی متعلق بالتصور دي تصوري که متصوري مراد نه مفرد ده نو ته وایې چې تصورات پر نقیض نشته بیا هم متساویان نقیض نه راځي انسان ناطق نقیض نشته ځکه تاسو وایئ چې تصورات نقیض نشته نو انسان ناطق تصورات کې مفردات دي به هیڅ نقیض نه راځي به چې نه راځي به دا قاعده نه منطقيانو غلطه سره نقیض المتساویان ځکه نقیضان راغله به دارنګه دا قاعده نه منطقيانو غلطه سره چې اکثر نقیض موجبه کلی ده لکه کل انسان ناطق دې اکثر نقیض څه ده کل لا ناطق لا انسان چې نقیض محمول موضوع کې نقیض موضوع محمول کې کل لا ناطق لا انسان دا قاعده غلطه ده چې اکثر نقیض موجبه کلی ده کل انسان ناطق اکثر نقیض ده کل لا ناطق لا انسان دا غلطه ده ځکه دا هم مبني ده په نقیض مفردات چې ناطق نقیض له باسه لا ناطق انسان نقیض له باسه لا انسان اثر بدل کې محمول موضوع کی طرح ہے موضوع محمول کی طرح ہے دا هو یک نقیض موجبه کلی چې ارباسه نو د مفردات نقیض برباسه چې محموله موضوع ده اتاوینه چې تصورات او مفردات پر نقیض نشته دا خو اکثر نقیض موجبه کلیان نشته دیو چې دا قول د متکلمینو ضعیف ده شرکایت ځکه ذوق ته اشاره وکړه یو وجه دا چې متکلمینو علامه ځام ویل چې تصورات پر نقیض نشته دا ځام د متکلمینو یعنی دا ضعیفه خبره ولې ضعیفه خبره ځکه چې تصورات پر نقیض چې تاسو نه وایي دا غلطه ځکه ده چې نقیض خو دې ته رفع دي ته وایي نو رفع قامه د رفع فی نفسه کرفان غیره وي نو رفع فی نفسه مفردات له رفعان غیره په قضایا وکړه ځکه قضایا کې محمول مبتدا ته ثابت دي چې رفع کې هغه مبتدا نه لري لکه زید ليس بقائم رفع قضاینا دا نقیض زید قائم دا رفعان غیره ده اکل رفع فی نفسه لکه انسان نقیض لا انسان ده نو دا مفردات نه کیستا قضایا نه کیستا به څنګه تاسو وایئ چې تصورات پر نقیض نشته تصورات خو هم دي کنه تصور ته وایي متصور ته وایي مفردات تصورات هم مفردات بل دا چې تصورات نقیض نه یا به هیڅ هر تصور علم دي علم کې مطابقت معلوم سره ده به هر تصور علم وګرځي مطابق په معلوم سره وتالي باطل فإن إذا رأينا حجر من بعيد الصورت انسان دین ترای دا تصور ده سره دې دا مطابق نه واقع سره فرق کانه ده لکه جوړه ده بل دا چې نقیض متساویان به متساویان نه ځکه متساویان نقیض د مفردات نقیض لا ناطق لا انسان چې تصورات نقیض نه به متساویان پر نقیض نه راځي دا قاعده د منطقيانو غلطه بلکې نقیض موجبه کلی نه ده دی وجه دا ضعیف مسلک ده
اگر که جواب ممکن دی هر چې جواب اول سوال نه چې لکه نکیر دې سره رفع ته وایي رفع عامه ده که رفع فی نفسه که رفع غیره وي نو تصوراتو پر نکیر رالی که نه ځکه تصوراتو پر رفع فی نفسه ده په قضایو کې رفع غیره ده لیکن جواب کې دی چې موږ هم تصوراتو پر نکیر خو وایو چې کله حمل په درېیمو کې دا تصوراتو پر نه متکلمینو طرف نه جواب داده چې تصوراتو پر موږ نکیر وایو چې حمل په درېیمو چې په درېیمه محمول کو دا تصور لکه ناطق انسان په درېیم محمول کو چې زید ده زید انسان نکیر د زید لازم انسان دا تصوراتو پر نکیر را لکنه من نسبت الى الحمل على الثالث چې حمل په درېیمو موږ هم تصوراتو پر خو نکیر وایو خو تاویلا دا یو جواب خدا خو جواب څه خو صحیح جواب ځکه نه ده چې بیا خو تصور چې په درېیم حمل کې بیا خو راځي تناقض د قضایا وته بیا خو تصور خپل نکیر نه راغلی د قضیې تناقض راغلی ځکه چې تصور یعنی مفرد چې په درېیم محمول کې خو قضیه ونه جوړه کړه بیا تاسو وایئ چې تصورات پر موږ نکیر وایو چې حمل په درېیمو کې بیا خو دا تناقض القضایا ته راځي خپل تصور پر لذاتی جواب مفرد یې پر خو نکیر نه راغلی الان کې منطقيان ته وایي نکیر رفع ته وایي رفع عام ده کرفع فی نفسه کرفع غیره اخو عام معنا د تناقض کوي چې مفردات پرسته قضایا پرسته بل دا چې تاسو ویلو چې تصور بعض تصورات په علم نه بعض تصورات علم نه دي اوس چې تصور پر نکیر نه جوړه خو هر تصور به علم ځکه نکیر ستنه هر تصور مطابق وي وطالبات بعض تصورات نه مطابق لکه کانه موږ نو تصور نه مطابق واقع سره نو غینه دو جواب کوي دا مطابق ته سند وایي دلته یو حکم ده ایو تصور معلوم دي تصور صورت انسان کې قیام ده معلومه چوکتا هغه صورت انسان په منه هڅه کې ځکه کانی نه خطا صورت انسان دې تراله نو منه هڅه کې صورت الانسان دا معلوم صورت الانسان په قیام کې دا تصور خپل معلوم سره مطابق ده کنه چې معلوم صورت انسان په منه هڅه کې ها یو بارا کانه ده هغه منشد تصور ده متصور نه ده نه علم نه معلوم ده یو نو غلطه هم منشئ کې راغلی ده تصور خو مطابق تخپل متصور سره یا تصور مطابق تخپل متصور سره غلطه دلته تصدیق کې راغلی ده بیان هذه صورت لهذه المريض دا صورت د ماجن کې دا یو مریض صورت ته کانه ده دی حکم کې غلطه ده نو تصور خو مطابق تخپل متصور سره دا د جواب کړه ده صحیح په بهرحال دا جواب کړه ده کنه دوم سوال نه جواب کړه اول نه جواب کړو اول نه جواب ضعیف وو ځکه چې دا د تصوراتو نکیزو د قضایا او تراجع د تصور پر خپل نکیز نه رااله دی وجنه دا مذهب ضعیف تا اصل مذهب د منطقيان اوس وای للخلق علم مخلوق دا للخلق مضاف الیه سره لګي اسباب العلم للخلق امتن ته ګوره اسباب د علم هغه علم چې خلق کوي یعنی مشتی اسباب بیانو دی علم المخلوق اسباب بیانو خالق علم اسباب نه بیانو ځکه دی الله علم اسباب ته نه محتاج فإنه لذاته ذا لا بسبب من الاسباب اسباب باندې نه موجود نو للخلق هو علم مخلوق دې ته اشاره کوي دا خلق مصدر مبني للمفعول یعنی اسباب العلم للمخلوق اوس دغه دوام کوي چې مخلوق کې به تخصیصي انس پورې یعنی انسی علم با اسباب غواړي نور به سبب راتلای وینه نه من الملک والانس والجن مخلوق هم د فرشتي وي ک انسانانه ک جناتي ټول علم اسباب غواړي بلا سبب علم د مخلوق ستانه لسره جبريل عليه السلام نه ونیسا تر ادنا انسان پورې ادنا جن پورې ټول علم اسباب غواړي غیر سببی علم نه ده بلکې پاس باب علم ده نو اسباب کوم دي ورسته وای چې حواس سلیمه خبره صادقه عقل یو حواس سره علم ده یو یا خبره صادق چې رښتینه خبر وره حاضر یې علم ګرځي یا عقل به معنا حرکت العقل عقل حرکت کی یا بدیهی یا نظری ګرځي یا په نظر علم حاصلې یا په حرکت توجه کی اسی تا اغه بعد علم راځي دا اسباب توجه کی یا مثلا
تصور طرفین وکي یا ادنا فکر وکي په بدیهیاتو کې په نظریاتو کې دا دلیل وایي دلیل نه بعد علم سره راځي دا اسباب دي دا اسباب د ټول مخلوقاتو دي په فرشتو کې خصوصا کې خواص مثلا نشته هلته وحي سبب ده خبر صادق بمعنى الوحي فرشتي چې علم راځي خو وحي ذریعہ سره راځي چې الله سبحانه و تعالی اطلاع ورکړي بیا پس جبرئیل السلام علم راځي چې اطلاع نه ورکړي به علم نشته دا چې انبیاء علیهم السلام علم تی راځي او یا به حواس نه راځي دا به سبب یا به وحي ذریعہ سره راځي الله سبحانه و تعالی وحي راځي هغه نه بعد علم راځي نو دوی علوم سبب دي ذات جنات واخلا بخلاف علم الخالق فخلاف الله علم فإنه لذاتي لا بسبب من الاسباب یا الله علم ذات ته واجب تعالی وجه نور اسباب نه وایي یا علم دی الله لذاتي علم ده یعنی علم چې الله ته ثابت ده مرتبه علم ثابت ده اسباب ته نه مستند نو صرف دی الله علم غیب ده ځکه غیب معنا فوق الاسباب غیب دې ته وایي چې فوق الاسباب نو صرف دی الله علم غیب دا فوق الاسباب فإنه لذاتي لا بسبب منه نور دي ټول مخلوقات علم غیب نشي فرشتو علم غیب نشي ځکه چې سببي څه کړ الله به وحي وته کوي چې حضور مبارک علم د ټول انبیاء علیهم السلام علم دا نشي سببي دا نسب غیب ځکه دام تحت الوحي راځي وحي به الله وته کوي به واپس علم د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم راځي یا نور انبیاء یا دا دو علم سببی ده نه غیب ده چیرته چې غیبی غیب حقیقی غیب نه ده آل کبیره دی اطلاع علی الغیب نه ده لکه یو غیب باندې حضور خبر ده دا اطلاع علی الغیب یعنی الله ته اطلاع وکړنو په غیب خبر او بیا غیب پاتې نه ځکه ځکه اطلاع ورته رااله دی الله سبحانه و تعالی وحی رااله وحی سبب څه کړ چې وحی نه راغلی به حضور مبارک ته غیب پاتې نه لګیدا دا ځکه وایي نو ګویا کې غیب اطلاقات چې موږ کوو چې انبیاء علیهم السلام ته غیب جزئی شته هغه غیب جزئی غیب حقیقي نه ده ځکه حقیقي غیب په پته وي چې سبب نه وي یو پس غیب حقیقي وي غیب مجازي ده په دې معنی سره دا چې ذل کبیره دی اطلاع علی الغیب نه ده الله پاک سبحانه اطلاع ورته کړی ده انور فی الواقع غیب حقیقی نسی کېدای علم المخلوق مجازی غیب کېدای یا مجازی غیب دا معنی چې مخکې غیب وو چې کله الله اطلاع ورته وکړه نو اوس غیب نه څه پاتې ځکه اوس په اطلاع مبني شو دا للخلق المخلوق من الملك والانس والجن بخلاف علم الخالق بخلاف علم دی الله سبحانه وتعالى فإنه لذاته دا هی ضمیر خالق تراجه ده بخلاف علم دی الله سبحانه فإنه لذاتي دا علم دی الله سبحانه لذاتي دا ذات ته واجب تعالی وجه ده ذات ته واجب تعالی وجه ده اي ذاتو تعالی يكفي في تحقق العلم دی الله ذات کافی ده په تحقق علم کې لا بسبب من الاسباب الله اسباب ته حاجت نشته یا دا ذاتی کې دا علم تراجه ده بخلاف علم دی الله فإنه لذاتي دا علم دی الله لوجه ده ذات العلم نه ده هلکه لوجه ده ذات العلم نه خدا منه چې دا علم قائم دي ذات ته یا خدا صفت نه دا خو جوهر څه به چې ته فینو لذاتی دا علم دی الله له وجه دي ذات العلم نه دا چې ذات العلم نه علم دا خو علم قائم دي ذات ته قائم دي ذات جوهري یا خو صفات نه نه دا وایي دا معنی نه د لذاتی چې قائم دي ذات ته ذات علم ذات العلم له وجه ده یعنی علم دی الله چې علم دا علمیت دی الله پاک چې دا دیو جنا دا چې دا علم صفت ازلی ده دا د ازلیت صفت له وجه الله تعالی علم ثابت ده لا بسبب من الاسباب لذات العلم دا معنا ده چې په اسبابونه ده مبني لا بسبب من الاسباب ثلاثه دريدي تو کوزو کنه یا یې زمير ذات ته واجب تعالی سره دي علم له وجه د ذات ته واجب تعالی نه ده یعنی ذات کافی په تاسو کې علم ده نور اسباب نه وړي یا علم له وجه د ذات العلم نه الکه چې علم ذات العلم له وجه د قائم دي ذات نه علم ذات العلم معنا دا چې علم چې الله ته ثابت ته ازلیت له وجه ثابت ده لا بسبب من الاسباب اصل چې په اسباب مو کو لا بسبب من الاسباب ثلاثه دريدي الحواس السليمه والخبر الصادق والعقل حواس سلیم دي سلیم ذکر ویلا چې بیمار حواسی
لکه احول چې یو دوه ویني د سترګو کې بیماری یا مثلا ذوق کې بیماری صفرا غالبه شي نو بیا خوست تریخ ورته لګي دا اسباب د علم نه دي والخبر الصادق خبر صادق په ترکیب توصیفي سره خبر صادق یا واحده چې د حضور مبارک خبره ده او واحده یا خبر صادق خبر متواتر ده متواتر خبردار معنی نه چې د حدیثي هر خبري خو چې متواتري دا سبب دی لکه بغداد موجود ده دا متواتر سره مستثبت والعقل بل عقل سبب دی علم ده عقل چې علم کې استعمالي دي او یا بدیهی حرکت کوي یا نظر حرکت کوي د دوه حرکت سره دا علم حاصل دي کله حرکت بدیهی وي عقل حرکت په معنا د نظر فکر کوي یو من استقرا دا مسله وی کوم د استقرا سره ده استقرا اصل کې طلب المفقود توای کړی کان کړی چې کلی کلی باندې وغواړي مراد دلته استقرا نه تلاش تتبع تامه ده چې ته تامه تلاش وکې د شریعت په نظر کې او د عرف په نظر کې او د عقل په نظر کې زموږ اسباب د علم دا درې مندو هوای سلیمه خبره صادقه عقل بنا بر استقرا نه بنا په تلاش ته عقل سره چې د ارجی تلاش وکړي که عرف تلاش کوي کنه شریعت تلاش کوي خود ته دا اسباب درې مندي دي ووجه الضبط وجه د ضبط د اسباب په دریو کې په سبیل د نفي اثبات سره دا ان سبب ان كان من خارج فالخبر صائد والا فان كان آلة غير مدرك فالخواص والا فالاكل اصل دا چې سبب بخلني دا سبب دی علم عالم خو بل څه عالم خو نفسنا کوي روح پي خدا سبب دی علم ته دا سبب دی علم بیا خارج نه راغلی یعنی دی مدرک عالم خاطب داخل فی البدن نه نفس خو داخل فی البدن ده د مدرک خاطب داخل فی البدن نه نو سبب بیا خارج نه راغلی نشه خارج نه راغلی ا مدرک عالم خاطب داخل په بدن کې نه دا خبره صادق ده خبره سره بار نه اروي غوږی واروي ان كان من خارج فالخبر صادق والا اكذا چتا سبب خارج نه نو داخل مع المدرك فبدن کې نه داخلو فإن كان آلة غير مدرك دا غیر مدرک دا دی علی صفت کدا سبب دا سبب خارج خنو مدرک نه مدرک سره په بدل کې داخلو خدا څه سبب آلة غیر مدرک آلو دی عالم آلو عالم نفس ده دغ عالم آلو دا سه اعلی مغایره للمدرک المدرک نه غیر وا چې مدرک نفس دا غنه غیر وا هو اعلی یعنی مدرک پر اعلی استعمال ده واسطه ذریعہ استعمال ده خپل نه عالم فإن كان آلة کدا سبب اعلی دا سه اعلی غیر مدرک چې مغایر و عالمنا عالم نفس دا سبب اعلی و مغایر و عالمنا فالحواس دا حواس چونکه حواس جواسیس دي سرګي وغيرها دا جواسیس دي عقل د نفس ناتکه نو اعلی دی علم دا داخل د مدرک سره او عالم مغایره للمدرک دا مدرک نه غیر دا حواس دي ځکه مدرک نفس ناتکه ده صرف والا فلکل الا فلکل دو ترجمه نه دی ورته فإن كان آلة مغایره للمدرک دا الا استثناء ده قیدنا نمو قیدنا آلین نه ده استثناء قید نه استثناء ده غیر مدرکین ده دا ستدمه و الا کآله غیر مدرک نه بلکې مدرکو دا غیر مدرک نه استثناء ده و الا کآله غیر مدرک نه بلکې مدرک آله وا فلک لدا عقل ده یو ترجمه دوه ترجمه دا چې دا قید مقید دوړ نفي کوي هم آله نفي کوي هم غیر مدرک و الا کنو اعلی غیر مدرک بلکې مدرک نه اعلی او نه غیر مدرک بلکې مدرک فلا عقل بعقل نو دا عقل الا استثناء یا قید نه ده مقید نه ده یا قید مقید دوړ نه ده قید نه کې مقید نه کې مقید اعلی ده قید غیر مدرکین ده غیر مدرکین نه به استثناء مدرک کې نور به اعلی پاتې به څه معنا کنو اعلی غیر مدرک بلکې اعلی مدرک وا بعقل یو کار یا دوړ نه استثناء وإلا كنو على غير مدركا بلکې نه اعلی او نه غیر مدرک بلکې مدرک اعلی نه غیر مدرک نه بلکې مدرک فلا تدا عقل اوس
دې باندې سوال د پاول کوي تر کله دا څنګه ترجمه وکړه چې دا الا استثناء غیر مدرک نسله دا معنی کا اعلی غیر مدرک نه بلکې مدرک او د عقل دا خو جمع بین المتنافعين هم اعلی او هم مدرک وته کنه اعلی غیر مدرک بلکې اعلی مدرک نو هم اعلی هم مدرک دا خو جمع بین المتنافعين ځکه چې اعلی کې د مدرک واغلی بیا خو مدرک نه په دې خو نفس نه کوي چې مدرک واغلی بیا خو اعلی نه جواب دا چې اصل کې دغه توجیه باندې سوال جواب دا ده چې اعلی خدا عقل ځکه مدرک نفس نه کوي چې روح ته عقل یو قوت ته مادي قوت ته دغه دماغي قوت ته او قریب ده نفس سره خادم د دې نفس ناتکا او قریب خادم ده او دا استعدادات ورکې نفس ده د علوم او د ادراکاتو بلا واسطه عقل بلا واسطه ده نفس ته تیاری ورکې استعداد مهیا کوي وته د تصدیقات او د تصورات خادم قریب ده نو اعلی خدا خو مدرک به ورته ویلا چې اعلی غیر مدرک نه بلکې مدرک ته دا مې دی وجه نه ورته ویلا چې قریب پر حکم دی نه شي چونکه دا نفس ته قریب ده نو د وجه مې مدرک ورته کنه مدرک خدای ده نه دا خو اعلی د دماغي قوت ته دا عقل دغه نه دماغي قوت ته قریب ده چې علم نفس نه تکتا استعداد ورکي استعداد په دې عقل کې راځي د عقل استعداد د وجه نه د نفس کې هم ترقی راځي او علوم په ادراکات او تصورات تصدیقات نو اعلی دا ځکه ده د نفس نه تک خادم د عقل او غیر مدرک په ذکر یو څه چې مدرک نه ده غیر مدرک نه بلکې مدرک ده اگر که مدرک نفس نه تک ده او قریب د شی پر حکم د شی ځکه مې ورته مدرک ویلا یادا ځکه مې دا دی ویلا چې دا اعلی ده غیر مدرک نه بلکې مدرک ده چې دا صفاتونه ده د نفس دا نفس موصوف ته عقل نږدې ده وسره ټچ روح سره دا صفاتونه ده الصفات لا يغير الموصوف صفات موصوف نه غیر نه اذ لا وجود للصفات سوى الموصوف ځکه صفات پر وجود به د موصوف نه او دې تایید ده کې دې خبره تایید ده کې عقل باندې ګوره دلته ورسته عقل ته مدرک ویل دي چې کله عقل بیان کې حالت مدرک ورته دي عقل ته نو دې تایید ده خبره کوي چې دا ټیک ته اعلی ده او غیر مدرک نه بلکې مدرک ده بنا په دې چې د صفات د عقل روح نه ده او نفس نه ده کنه صفات څه نه غیر موصوف نو دا نه ده موصوف نه غیر نو ګویا عقل موصوف ته عقل چې نفس هغه نه غیر نه ځکه مې مدرک ویل چې وإلا كأعلى نو غیر مدرکه بلکې مدرکه وا دې صفات لا غیر الموصوف صفات موصوف نه غیر نه کړي نو اعلی خدا صفات خدا خو غیر مدرک نه بلکې مدرک ده ځکه موصوف ته ده صفات نه غیر موصوف نه اذ لا وجود للصفات سوى الموصوفات دا بل جواب او په دومره توجیه باندې هم سوال ده دومره توجیه ده و الا فالعقل کانه علاوه غیر مدرک بلکې مدرک یا عقل ده منتریز وای چې کدا د چلو چې توای و الا فالعقل چې نه علاوه نه غیر مدرک بلکې مدرکی نو مدرک خو نفس نه ته کړه عقل چیرته ده بل تعارض عبارت کړه ولسته وای عقل با عقل کی وای چې قوت بیا تستعيد للعلوم والادراکات دا عقل قوت ته چې د قوت ذریعہ سره نفس کې استعداد راځي د علوم او ادراکات نو ته خو دې ته اعلی ویل دي ادا ذریعہ د استعداد د نفس ذکر زوړه ده نفس ته د مدرک دي ادا ته وای الا فلکلو کنه اعلی و نه غیر مدرک بلکې مدرک او عقل دا اصل دې ته عین مدرک کو چیرې هل ته وای چې دا اعلی د مدرک بیا تستعيد للعلوم والادراکات سره په نفس کې استعداد راځي بیا دې څنګه ته مدرک ویل الیت نه څه بیا هغه جواب ده چې دا چې عقل اعلی ده
خو چونکې قریب د نفس ناطقه ولل قریب حکم شي قریب پر حکم نه عین شي ځکه ما اصل ته مدرک ویل الیت نه دي الیت په بل وجه نه دي چونکې دا صفات نه ده صفات لا غیر الموصوف صفات موصوف نه غیر دي ځکه مې الیت نه دي فین کیلا السبب الماثر في العلوم كلها هو الله تعالى لأن بخلق وإيجاده شدا وستراس